زه نن ټولو خپلو مسلمانانو وروڼو ته د سیاست نه بالاتر دا خواست کوم چې سبا کوم مظاهره ده دا زموږ د دین د اسلام او د قرآن سره د مینې لپاره زموږ دپاره یو ډېر لوی ازمایش دی او دا زموږ ټول مسلمانان پاکستانیان پښتانه دا پکار چې سبا خري د مظاهرې لا راوځي او دنیا ته وښیي چې موږ د خپل دین سره د خپل قرآن سره څومره مینې لرو سبا ستاسو راوتل ډېر ضروري چې دنیا ته دا میسج ورکړی شي چې د مسلمانانو چې کومه عقیده ده د هغې جذبات مجروح کول دا د دنیا چې څومره عالمي قوانین دي دا هم خلاف ورزي ده او چې کوم عمران خان په یو ان او کې کوم تقریر کړی او په هغې کې دا قرارداد پاس شوی دی چې د چا مذهبي جذبات په نه مجروح کیږي د هغې نه باوجود چې نو دا چې کوم کاروایي په سویډن کې شوې ده دا انتهایي قابل افسوس ده قابل مذمت ده او دا پکار دی چې موږ خپل اواز خپل اوچت کړو نو سبا خري انشاءالله په ټولو صوبه کې نه په ټول پاکستان کې به په دې مظاهرې کیږي زما ټول مسلمانانو ته خواست دی چې پر امن طریقه باندې چې زموږ کوم کانسټیټیوشنل رائټ دی چې کوم آئین کوم اختیار راکوي په هغې کې دننه پر امن طریقه باندې خپل احتجاج ریکارډ کړو زما دا امید دی سبا خري ټول خلک به راوځي اواز به اوچتوي د دین سره د مینې اظهار به کوي انشاءالله تعالی زه امید لرم تاسو به سبا دا خپل جذبات ښکاره کوئ او سبا به چې نو چې څومره ځایونه دي که صوابۍ کې ده که مردان کې ده که پېښور کې ده او که پاکستان نورو حصو کې ده سبا به انشاءالله تعالی د خپل مذهبي عقیدت اظهار کوئ مظاهرې به راوځئ خو پر امن ګورئ که چا تشدد وکړه دا به زموږ نه ني د مطلب به دا چې هغه به د نور چا اعلی کار وي السلام علیکم